در رب العالمین د ذات ډېر لوی عظمت دی او ډېر لوی شان دی. الله دومره عظیم ذات دی او دومره لوی شان لري چې ټول مخلوق د هغې د ادراک نه او په هغې د پوهېدلو نه عاجزان دي. خدای څومره لوی دی د صفاتو په اعتبار، د ذات په اعتبار. الله څومره لوی قدرت لري، څومره شان لري، څومره علم لري، څومره لوی مخلوق لري. قسم دی که د انسان دماغ او عقل پکې کار کوي. الله دومره عظیم ذات دی چې یوازې په دې ځمکه بادشاهي نه ده، که ځمکه ده په هغې بادشاهي ده، که اسمانونه دي، که ستوري دي، که نور دی، که سپوږمۍ ده، که د اسمان نه بره مخلوق دی او که د ځمکې نه لاندې دي، او که دا دنیا ده او که ورپسې بل جهان دی خیرت، او که جنت دی او که دوزخ دی، دا ټول د الله د بادشاهۍ لاندې دي. او که انسان دی او که پیریان دی او که فرشتې دي، دا چې څومره مخلوق دی دا ټول د الله تعالی بادشاهۍ کې دي، دا ټول د الله د قدرت او د طاقت لاندې دي. الله قرآن شریف کې فرمایي وما قدر الله حق قدره، دا الله چې کم شان دی نو د کافرانو په هغه شان الله نه دی پیژندلی. کافران ورته په دې نظر ګوري لکه د انسان بچي وي نو د الله ملونه دي. انسان شریک ته محتاج دی، مرګري ته محتاج دی، نو خدای مرګري ته محتاج دی. ظالمان داسې وایي انسان ښځې ته محتاج دی، بې د ښځې ژوند نشي تېرولی، نو کافر وایي خدای هم بې د ښځې ژوند نشي تېرولی. الله وایي داسې نه ده، ګورې داسې نه ده. تعالی عما یشرکون، بنده ته محتاج ہے، شریک ته ځنې محتاج. بنده ته ښځې ته محتاج ہے، زما ښځه نه هیڅ احتیاج نشته. بنده ته بچو ته محتاج ہے، زما بچو ته څه ضرورت دی. بنده ته د دنیا نظام او پیسې ته محتاج ہے، زما د حاجت نشته. وی دی الله په هغه شان نه دی پیژندلی کوم چې د رب العالمین دوی شان دی. حضرت موسی علیه السلام چې کله کوه طور ته لاړ، الله ذوالجلال وغوښته چې ته راشه او دلته یو عبادت وکړه، یو میاشت چې زه ستا د امت له یو قانون ورکم، یو کتاب ولا ورکم. حضرت موسی علیہ السلام لاړ وادي سینا، لویه دشته ده، یو غر دی پکې تور ورته وایي، تور کوه فارسي لفظ دی، مونږ غر ته وایو تور غر. او دا هغه غر دی د کوم غر خوا کې چې حضرت موسی علیہ السلام له الله نبوت ورکړی، پیغمبري الله ورکړی و. او بیا موسی علیہ السلام د الله نه سوال وکړو چې الله مال مرګره پکار دی. الله پاک هغه دعا مولا قبول کړه. نو حضرت هارون علیہ السلام د ضرورو هغه ورته ورکړه چې د دې واسطه مدد کوي، او هغه لما پیغمبري ورکړه. مبارک زید الله پاک موسی علیہ السلام ته دل تراشه او سموده د امت نظام را بار کا او زما عبادت وکا چې د تعالی یو کتاب او قانون درکم. حضرت موسی علیہ السلام راغی او یو میاشتې هلته کې چله وویسته، مونږ خلکو ته چله وایو، یعنې ځان له د الله عبادت چې هېڅوک نه تنهایۍ کې د الله عبادت خوند کوي چې سړی ځان دی. نو پخوا به خلک تلل، هغوی به په دې سمسو کې او هغوی به په دې غرونو کې یکسویي ځان له به شو او د الله عبادت به کوو. اوس هغه څیز زموږ د پیغمبر مبارک د امت نه منې شوی دی. اوس که سړی تنهایي کوي او یکسویي کوي، نو سمسې ته او غار ته به نه ځي، جومات کې به یو طرف کې کښېني، اعتکاف ورته وایي. څلوېښت ورځې که تېروي، چله ورته وایي، چهل په پارسی کې څلوېښت ورته وایي. هغې وجه دا ده چې ته به دلته فرض مونځ کې په جمع، او په غار کې خو تا سره جمع نشي کولی، یا په سمسه کې چې کښېنې نو ته خو د جمع مونځ نشي کولی، او د جمع یو مونځ او ځان له 19 مونځونه برابر دي. هغه زمانه کې تنهایۍ کې ډېر لوی فایدې زموږ د بزرګان او د طریقت خاوندان سړي ته وایي چې کله وظایف ورته پوره کړي او خلافت ولا ورکوي، نو بیا وایي څلوېښت ورځې چله وباسه.
جماعت کې بار نه ځان له شو الله یادوه دا کوم وظایف کې دی وي دا پکې بار بار وایا یا په رمضان کې په دې اخیری لسو کې چې سړی اعتکاف کې دا دام دقه مقصد دی چې سړی ځان لشي یکسو شي نه ښځه نه بچي نه غم نه خادي وي به یو دی او یو الله او یا اسانه طریقې زموږ علماو بیا د مراقبې ښولې ده څلوېښت ورځې هم نشي تېرولی 10 ورځې هم نشي تېرولی نو شواروز کې یو 10 منټه 15 منټه د خلکو نه ځان لکه او صادر په سر باندې واچوه او کینا او د دنیا نه ځان یو طرف ته که د ښځې سوچم پرېږده د بچوم پرېږده د مال تجارت ګټم پرېږده او د دنیا د خوشحالو زندګي م پرېږده یو الله ته متوجه شي او په زړه کې الله کوه دا یکسویي دا ډېر بهترین شی دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته هم چې نبوت کله میلاوېده په غار حرا کې هلته نبی علیه السلام یکسویي کوله ځان له داسې ځای دی غار حرا اوچت ځای دی چې نه ورته انسان ور رسېدی شي او نه ورته بل څه شی رسېدی شي هلته بره په غر کې د جبل نور کې په هغه غار حرا کې او بیت الله ته به مخامخ کتل الله ورته نبوت ورکړ یکسویي د خلقو نه دا د شپې عبادت ولې بهتر دی نفل عبادت او الله پې ولې خوشحالېږي دې کې یکسویي وي ښځه ودره بچي ودري نور څوک شته دی نه چنګ چونګ پکې شته دی نه نو ته به صرف الله ته متوجه شي او د الله عبادت پې وکړې نو الله د یکسویۍ په عبادت باندې خوشحالېږي موسی علیه السلام چې کله لاړه دا 10 ورځې تېرې کړې او بیا الله ذوالجلال ورته وی چې زه اوس کتاب در کوم مسواک یې ومږم الله وی لس نورې که اوس روجهدار د خولې بدبویي دا په الله د مشکو نام خوشبو لګي او خشته لګي اتممناها بعشر نو څلوېښت ورځې دا عبادت په هغه غار کې د تور غار کې موسی علیه السلام وکړ رب العالمین ورته قانون ورکړ تورات یې وله ورکړ په تختو باندې لیکلې علما لیکي چې کله موسی علیه السلام سره الله خبرې وکړې کلم الله موسی تکلیما نو چې خبرې وکړې د خبرو د الله خو خوند دی زمونږ خبرې جدا دي د رب العالمین خبرې جدا دي د الله په خبرو کې یو ټیسټ دی یو خوند دی اوس هم د بعضې خلکو خبرې بنده له خوند ورکوي د بعض انسان تلاوت بنده له خوند ورکوي د بعض انسان نعت یا نظم چې وي نو بنده باندې خشته لګي خوند د خبرو کې خوند دی د الله خبرو کې خو ډېر زیات خوند و د نور شوق پیدا شو الله خبرې ډېرې خشته دي خبرې ډېرې خوندورې دي خبرې ډېرې د مینې دي خبرو باندې عاشق شوم الله چې ته به څومره ښکلې یې خبرې ښکلې دي چې ته به څومره ښکلې یې پروردګاره خبرو ته د ما شوق دی چې بار بار به ورم الله چې ته ووینم چې هغې کې به څومره خوند دی پروردگارا او نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ان اللہ جمیل یحب الجمال وی خدای ډولې دی او ډولې خوښي نو چې بندگان باز خدای داسې پیدا کړي دي چې هغه ډېر خشته خشته ډولې دي مخلوق الله باز داسې پیدا کړي دي چې هغه ډېر خشته خشته ډولې وي چاله رنگ خدای خور کړی دی نور ته وګوره سپومې ته وګوره چاله شکل خدای خور کړی دی چاله قامت خدای خور کړی دی نو چې بنده دومره خشته پیدا کړی دی کائنات دومره ښکلې پیدا کړي دي ګل ته وګوره د اونې پاڼې ته وګوره رښتیا ووایه چې الله تعالی به په خپله څومره ښکلې وي څومره مزیدار او څونه اعلی ځکه خو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې قیامت پر جنت ته الله بندگان وردن نکي نو رب العالمین سره به دا بندگان بیا ملاقات کوي یو میدان دی مزید ورته وایي مزید حق میدان د مزید کې به دا ټول خلک جمع شي او د رب العالمین سره ملاقات به کوي او هغه میدان څومره دی هلکه یو میل بی نه یو 15 میله بی نه زمونږ د خیبر پښتونخوا عمره بی نه پاکستان عمره بی نه حضرت جبریل علیہ السلام یو ځل حضور پاک لراغی یو غټه اینه واغی ورته مخکې کړه وی د الله رسول د اینې ته وګوره چې اینې ته وکتل په هغې یو نرۍ غوندې داغ و د مچ د غولو عمره پوټینې شانتې ورته وی جبریل دا داغ په دې اینه لګېدلې دی ډېره خشته ده وی تا ته پته شته چې دا داغ څومره دی دا څه شی دی وی نه نیم خبر وی دا غټه شیشه داسې فرض کړه لکه چې جنتي دا غټه شیشه داسې فرض کړه لکه جنت او دا رکوټې نرۍ غوندې داغ چې دی دا داسې فرض کړه لکه چې مزید بعضې علما وی هل من مزید جنت بم دا اوازونه کوي ولدینا مزید
نو بعض علما ته د جنت نعمتونه اخلي چې کم مقدر دي امن نور به مور کوي او څوک ته دا مراد کوي وی دا هغه مزید دی جبریل مزید څه شی دی وی دا مزید هغه ځای دی چې رب العالمین به جنتیانو سره ملاقات کوي او الله به جنتیانو سره خبرې اترې کوي په دې میدان کې جبریل دا خو ډېر پټې ځای دی جنت خو لوی دی د شیشې عمره خدا خو ډېر ورکوټې دی وی د الله سره خبرې چې دا څومره دی وی نه وی دا چې الله کله پیدا کو نو ما ته الله وی زه جبریل دا یو ځای مې پیدا که جوړ مې که دې کې به زه د خپلو جنتیانو بندګانو سره ملاقات کوم چکر پکې ولګوه او ځان یې خیر سرته ورسوه وګوره د جبریل طاقت څومره دی اوهو جبریل علیه السلام اوم اسمان نه پورته نه را روان شي نو د سترګې د رب نه دې ځمکې ته را رسېږي زر حضور پاک ته تپوس وکړه چې ما له وحی راوړې څومره ساعت کې را رسېږي وی د الله رسوله د سترګې نه رب هم زر را رسېږم او دا سونه مزل دی ځمکې له اسمانه پورې د تیزې سورلی د 500 کال مزل دی 1500 کاله تیزه سورلی هغې نه واله دویم اسمان پورې 1500 کاله مزل دی د تیزې سورلی درېمې پورې څلورمې پورې ځه د هر اسمان نه بل اسمانه پورې 500 سال مزل تیزه سورلی ګورئ وړه سورلی ده د جز نه د راکټ سورلی نه ښه تیزه سورلی اوم اسمان نه بیا د عرشه پورې د 500 کالو مزل او د عرش د لاندې نه واله د بره سطحې پورې د 500 کالو مزل او بیا د عرش د پاسه کرسی د کرسی هغه څومره ده الله وما قدر الله حق قدره مونږ د خدای عظمت نه دی پېژندلی دمارو مونږ الله هغه سوچ باندې نه دی پېژندلی چې الله څومره لوی دی څومره لوی شان لري څومره لوی کائنات لري دا موجوده نور ته وګوره دا موجوده نور دا 9 کروڑه 22 لاکه میله د ځمکې نه لري 9 کروڑه 22 لاکه د ځمکې نه لري او دا څومره د ځمکې نه زیات غټ دی دا 14 لاکه چنده غټ دی 14 لاکه ځمکې چې یو ځای کې که نه 14 لاکه ځمکې نو دا نور برابر بشي وایه که دا ځمکه څونه ده 13 لاک ګونده 14 لاکه دومره ځمکې چې نورې کې 14 لاکه نور ته به ورسېږي 9 کروڑه 32 لاکه لرې دی کائنات د خدای ګوره او دا قطبي ستوری چې تا ته دا نرۍ غوندې سار کې ښکاري دا پړقېدونکې ستاسو خیال چې څونه وي هلکه د سنډا د سترګې عمره دی دا د نور نه 50,000 چنده غټ دی د ځمکې نه څونه غټ دی د ځمکې نه دا قطبي ستوری 15 اربه چنده غټ دی 15 ارب ځمکه چې یو ځای کوي 65 ارب ځمکې د دې ځمکو عمره 15 ارب چې نور یو ځای کوي هغه قطبي ستوری دی غټ دی تا ته د سنډا سترګه ښکاري اندازه لګول لرې بسونه چې د ځمکې سره د ځمکې نه ګوره سل لکه یو کروڑ شو داسې ده که نه او 100 کروڑه څونه دی بیا یو ارب نو 65 ارب 15 اربه د ځمکې نه زیات غټ دی 15 اربه ځمکې چې یو ځای کې د هغې نه زیات غټ دی او څونه پوټې ښکاري اولې پوټې ښکاري لرې دی دا به څونه لرې وي ستا اوسني ساینسدانان وایي اوسني ساینسدانان چې دا څومره کائنات مونږ ته ښکاري د دې کائناتو نه شاته نور هم شته خو مونږ هغې ته رسېدی نه شو پته نشته نشو رسېدی مونږ هغې ته دا نور چې د دې ځمکې سره متعلق کم روان دی وي داسې نور نورونه هم شته او نورې ځمکې هم شته نورې ځمکې هم شته او نور نورونه او نورې سپومې هم ورسره دي قرآن کې الله مخکې وایي چې 7 اسمانونه 7 ځمکې مې پیدا کړي دي څوک وایي همدا یو ځمکه ده او 7 حصې دي 7 ځمکو نه دا مراده ده څوک وایي دا ځمکه ده د 7 منافعو په اعتبار ورته 7 ځمکې وایي څوک وایي دا ځمکه ده د 7
شکلونو په اعتبار ورته وزمکې وایي څوک 7 سیارات او سیارات یادي زحل او مشتري او عطارد او فلان لیکن اوس زنان دي څه وایي نه صاحبه دقسې ځمکې نورې مشته وایي نورې مشته او دې ځمکې سره چې څنګه نور دی هغې سره خپل نورونه دي دې سره چې کومه سپومې ده هغې سره خپل سپومې دي او دې سره چې کومې ستوري دي نو هغې سره خپل ستوري دي او دې راکټې ورته پرېښي دي چې راکټې مونږ پرېښي دي دا راکټ به 25 کاله پس مونږ ته د هغې ځمکو ال وایي فوټوان به رالیږي 25 کاله پس به د هغې مونږ ته ال وایي د خدای کائنات هغې ته څوک رسېدی شي زه کله سوچ کومه زه میږې نه دی میږې دا پټینې غوندې میږې چې دی هغه خپلې سوړې سره په یو خاص دایره کې دننه ګرځي خاص دا ما په خیال زیات نه 10 ګزه 15 ګزه کې 20 ګزه کې هم نشي ګرځېدی دې خوراک پسې ګرځي هغه خپلې سوړې ته راځي هغه میږې ته که دې ده ووي چې سعودي عرب هم پکې شته او دومره لرې دی به وایي چې پاګلې ما خو منډې ته وړې وویلې که هغه ته دې ده وي چې غر هم پکې شته وایي پاګله ده خو وګوره ما خو پکې غر ونه لید که هغه ته دې وي چې دریاب هم پکې شته او سمندر دریاب هم شته ایسه پیژني هغه ته که ده وي میږي ته چې صاحبه داسې یو شی روان دی چې په 4 ګنټې کې سعودي ته رسېږي وایي مازغه دې خراب دي زه خو چې سهار شروع شم نو ماښامه پورې یو ګز مزل وکړم او واپس پورې سوړې ته راورسېږم دا خبرې د دې میږي دماغ اخلي نالي د میږي دماغ دا نالي چې دومره کائنات دي او جز دی پکې منډې وای او دریاب دی او کشتۍ دی او غرونه دي ولې د هغه دنیا محدوده ده د هغه دماغ محدود دي زیات نالي نو د الله د کائناتو په مقابله کې ورونو زموږ مثال دغه میږو دی میږو نه هم لاندې دی میږي ته چې څومره نظر لګي هغه ته هغه دنیا ښکاري ما ته چې څونه نظر لګي ما ته هغه دنیا ښکاري زیاته نه ښکاري میږي چې څونه قدم علي دا د هغه تیز رفتاري ده د هغې نه زیات رفتار نه مني دا قدمان ده د خدای کائنات وما قدر الله حق قدره او عظمت څومره دی الله حضرت جبریل علیه السلام نه یو ځل نبي علیه السلام تپوس وکړ وی جبریل زما د قرآن په تاسو اثر شته زما د قرآن نه او زما نه تا ته څه فایده شته وی او د الله رسوله شته وی هغه څنګه وی ستا قرآن چې نو نازل او ته نه وې راغلی نو زه به یارېدم ما به وی خدایا ډېر خلک دي چې ستا ډېر غټ غټ عبادتونه کړي دي او خدای د دوزخ خشاک ته جوړ شوی دی لکه ابلیس 80,000 کاله عبادت یې وکړو یارېدم به چې الله بېشکه زه خو ستا عبادت کوم زه خو تا راضي کوم خو الله د خاتمې پته مې نه لګي ډېر لوی خلک دي چې هغې عبادتونه وکړل الله برباد شو برسیسا ته وګوره لکه زه مثال در کوم جبریل لا نه وایي برسیسا ته وګوره بل ته وګوره جبریل علیه السلام وایي چې ما وی الله ډېرو خلکو څه عبادتونه وکړو ډېر عمر یې وکړل لاړل برباد شو یا خدای زه چېرته خراب نه شم وایي چې په تا قرآن نازل شو که نه نو زه خوشحاله شوم ولې قرآن کې دا آیت راغی چې انه لقول رسول کریم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم امين دا دین زه مرادیم جبریل ته مراد دی چې دا یو استازی دی او پیغمبر علیه السلام ته لولي یو استازی جبریل او دا کریم په الله ډېر معزز دی او د ډېر طاقت خاوند دی او امانتګر دی او د خدای خبره مني وی چې دا آیت نازل شو او دې کې زما ذکر وشو چې جبریل کریم دی الله عزتمند دی امانتګر دی او د الله استاد دی او قرآن وی باس وی زما زړه مطمئن شو زه خوشحاله شوم مې ګوره د قرآن فایده حضرت جبریل علیه السلام ته هم رسېدلې ده د نبي علیه السلام د نبوت سره چې قرآن نازل شو فایده حضرت جبریل علیه السلام ته هم رسېدلې ده څومره د لوی طاقت خاوند دا د خدای قدرت او طاقت هغه ځای نه دلته د سترګې د رب نه زر را رسېږي او نور طاقت یې څومره دی د لوط علیه السلام قوم الله ورته یې ورشه واړوه نو وزر یې ورته عالم کړ نو چت یې کړ پړ مخې راوغورځول دومره طاقت خدای پاک ورکړی دی ذي قوة د طاقت خاوند رب العالمین وی ذي قوة د طاقت خاوند چې الله د چاره طاقت صفت کړي نو خو طاقت به پکې وي که نه او عادیانو سمودیانو باندې ورشي یو چغه وه یو چغه یې پې وواله ټول یې تباه برباد کړل غرق شو
دا د خدای قدرتونه درته نن د خدای عظمت درته نن په دې بیان کې ویل تمارو چې زمونږ الله څومره د عظمت خاوند به هر کیف نو ما ته ورشه دې مسجد ته ورننوځه او چکر ولګوه جبریل څومره تیز رفتار څومره تیز رفتار نو وی اسلالما نو وی زر کاله مې چکر یو طرف ته وو نو اخر معلوم نشو نو زر کاله په دې بل طرف لاړم نو اخر معلوم نشو نو زر په دې بل طرف لاړم نو زر کاله په دې بل طرف لاړم خدا الله رسول ما دا غي انتها معلومه نکړی شو الله څومره لوی جنت بالکل اخیری سړی چې د دوزخ نه الله وباسي بالکل اخیری انسان چې ډېر بدعمله ګناهګاري وباسي حدیث پاک کې راځي بخاری کې دی په صحاحو کې دی الله به وباسي چې وی باسي نو د دوزخ په دې غاړه به کېني وی الحمدلله خدای چې دې غم نه خلاص شو خوشاله نو چې دوزخ په غاړه کېني نو نور خو خلاص شو خدا مخې دوزخ ته دی نو دا توبه وایي نو دی به چپی بیا به یا الله دا مخ خو راله دوزخ نه بل خوا واړوه بنده وابړم خو بل سوال به وکړي نه الله توبه بل چته کو نو مخ به ولا الله واړی نو چې مخ واړی نو مخامخ به یو اون ښکاره شي هغې سره یو خشته غوندې ولی او به به هم د هغې خشته شرلار کوي دی اوهو څه غلطه مې وکړه نیکبخته که دغه شی مې یاد کړی وي نو چپی نو یا الله هغې ونې لکه دې بوتله او دغه اوبه بنده تا چې بل سوال نه کوم بس الله بل نه کوم اوبه کې ګورې نه قسم دې قبل مې وکړه دا ځکه زه وایم دا قسم وغیره چې په حدیث کې د مواثیقو ذکر دی او د عهودو ذکر دی قسمونه به وخوري کلکې وعدې به وکړي نه بل به نه کوم الله فرجو ښه دلته یې راولی چې هلته راشي ونې لاندې شو هغه یخې اوبه وڅکې کې ولامبي نو بس سور کې شي سړی بیا به ورته د هغې نه مخکې یو بله غټه اونه ښکاره شي هدې نه به ګورئ د هغې نه ښکلی نیر به ورته ښکاره شي یا بنده که د هغې سوال دې کړی وی نیمګړی کار دی وکړو غټ خو په یو ځل کولی نه شي یېرېږي که زه غټ سوال وکړم مسله چې الله غوسه چې بیا وردن نه کې بیا به څه کېږي چپی یا الله دغې ونې ته مې بوزه هغه اوبه هم ښایسته دي ای بني ادمه تا چې وختي وي چې بل سوال نه کوم یاره بس الله بل نه کوم ورې بل به وکې نه قسم دې ستا په ذات که بل مې وکړو هلکه ګورې بل به وکې ښه به خدای قسمي کړي هلته به یې بوځي چې هغه ځای ته څنګه بوځي لږ ساعت تېر کړي چې وګوري جنت دروازه به ورته ښکاره شي دا مې څه غلطه وکړه خوشحالي خو هغه ده د جنت دروازه ده د جنت اونې به وویني او د جنت میوې به ورته ښکاره شي او خوشحالی به ښکاره شي دا مې څه غلطه وکړه یا الله قربني الى باب الجنت پروردگارا د جنت دی دروازې ته خو ما نږدې کا فوراً به آواز وکړي الله د جنت دی دروازې ته خو ما نږدې کا ای بنده تا چې بل سوال نه کومه اوس دې بل سوال وکړو الله بیا بل نه کوم بل د آخري سوال دی ګورې بل به وکړي ښه به خدای پاک ورته کلکۍ او دې به دا قسمونه او دا قرآنونه چې خوري به ښه قسمونه به وخوري الله او فرشتو ته وایي چې ښځه ورنږدې کړي چې جنت دروازې ته ورنږدې کړي او د دننه وګوري اوهو خوشحالي خو دننه ده داسې به سر ورته کړي داسې غوندې او به ګوري ورته خوشحالي خو دننه ده دا زه بار ناست یم ټول خلک دننه دی نو دی به چپی بیا به یا الله د جنت ته خو مې وردننه کړه الله به څه وایي ما اغدرک یا فلان اے فلان کی صد دھوکہ بازے صد دروغجن اے ټګي جنا تا چې بل سوال نکوم یو سوال کې یا نکوم بل یو سوال کې او جنت ته داخلي دل غواړي دی به وای یا الله سپیره رانه مو جوړه وکنه الله په خپل بندگانو کې رانه سپیره ولې جوړه چې بار ناس دی غواس تیرې دی ما وردن نکا رب العالمین به ورته وي ښه دن کوم دی خو غواړه څه غواړې چې الله وردن نه کي څه غواړې نو دی به وایي چې الله بس ما وردن نه غواړه شابه څه غواړې نو دی به وایي یا الله دونه شی راکې دومره شی راکې نو الله به ورته یادوي دا شی وغواړه
دا شی وغواړه دا شی وغواړه شابه یو غواړه دی به دا هر څه وغواړي نو چې د خپل امیدونه ټول ختم شي او الله ورته ور یاد کړي نو رب ذوالجلال به ورته څه وایي وایي زه بنده چې دا تا کم یاد کړل او ما درته در یاد کړل د دې لس چنده جنت ستا دی دی وایي اتستهزئ بي وانت رب العالمین ته خو ډېر لوی رب یې د مخلوق نو ما پورې ټوقې کې ما پورې ټوقې کې الله جنت خو د خلکو نه ډک دی دومره ځای پکې کم دی نبي علیه السلام وخندل وی خندل ولی خندل وی الله به وخاندي دا الله خندا زمونږ د خندا په شانتې نه ده او نه زمونږ په شان شکل الله لري د الله خوشحالي ترې مراده ده یارونو چې دا نبی علیه السلام وی دا په ټولو کې د لاندې مرتبې جنتي دی نو چې کوم د لوی مرتبې جنتي دی چې هغه له کوم شی خدای ورکوي چې به څونه غټي ټول نه راکوټ جنتي ادنا مرتبې والا جنتي هغه به څونه به ابا سونی هغه به دومره چې د هغه جنتونه او باغونه به د 500 کالو په مزل پراته او بس خدای دې ورته ور داخل کی عقل نه بار خبرې نو دا مخلوق په دغه مزید کې د الله سره ملاقات وکړي چې الله سره ملاقات کوي نو رب ذوالجلال به ورته کرسۍ لګولي نو څوک به د نور په کرسۍ ناستي څوک د زمرد څوک د مرجان څوک د یاقوتو دا بناستی نو د باران او پیو باران وشي باران د خوشبویو باران به پیو شي داسې خوشبو دوی چې ته په جنت کې نه لیدلې نو رب ذوالجلال به ورسره خپل ملاقات وکړي خپل دیدار به ورته وښیي نو نبی علیه السلام فرمایي چې زر کاله په جنت کې خوشحاله تېرې کړي زر کاله نو هغه خوشحالي به د الله د یو سکند په دیدار د مخلوق نه هېرې شي دومره خوند دی پکې د الله لیدو کې زمارونو نو حضرت موسی علیہ السلام چې د الله خبرې واورېدې نو شوق پیدا شو چې خبرې دومره ښایسته دي الله ته به څومره ښکلې نو رب ارني انظر الیک الله ما ته ځان وښایه درته ګورم یو نظر دې وینم الله نو رب العالمین ورته څه وایي وی لن تراني نه مې شي لیدلی نه شي لیدلی ته ما طاقت نشته دلته دا طاقت به در کوم خو وروسته به در کوم دا به جنتیانو لم ورکوم خو وروسته به ورکوم لن تراني نشي لیدلی ما دی بیا وایي چې نه الله ما ته یو جلک ځان وښایه الله ورته څه وایي وایي ښه ده داسې کومه دی غر ته ځان ښیمه که دا غر ټینګ شو نو ټیک ده ته به مې بیا ووینې خو که غر ټینګ نه شو نو ته مې بیا نشي لیدلی نو الله پاک فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا چې غر ته الله یو جلک خپل دیدار ور وړاندې کو نو غر ټوټې ټوټې شو ټوکړې ټوکړې شو علما بعد لیکي وی دا په مکه مکرمه کې چې کوم غر د جبل نور وی دا د هغې غار یو ټوکړه ده چې روچته شو دلته پرېوته دړې وړې شو ټوکړې ټوکړې شو موسی علیه السلام بېهوشه پرېوته الله غر ته څنګه ځان وښو داسې نه چې پوره ځان یې ښولی دی غر ته چې کوم ځان الله وښو نو بیا هم په 70,000 پردو کې پټو 70,000 پردې حضرت موسی علیه السلام بیا سترګو کې بل شان حالت و تفسیر درود منصور یو خبره لیکلې ده زه به تاسو ته ووایم داسې ډېره مضبوطه نه ده خو دې درته وایم وایي د هغې اثر د موسی علیه السلام په مخ څنګه وشو وایي چې چا به د موسی علیه السلام مخ ته کتل نو پرېوته او مړ کېده به حالانکه موسی علیه السلام هغه جلک ولید چې الله غر ته کوم وښو او حضرت موسی علیه السلام به ډېره موده مخ پټ ساته د خپلې بیبي نه به یې مخ پټ ساته دا یو اثرات پې وشو وما قدر الله حق قدره دا خدای مخلوق دا الله کائنات نور ته وګوره سپومې ته د انسان ته وګوره څومره ښکلي شکل یې راکړی بټی کې چې خسته به کم قالب وباسې نو یو شان وی یو مور او پلار نه پیدا دي د یو رنګ یو شان د بلبل شان د یو خوی یو شان د بلبل شان یو مور ګېډه کې لتې والي دورونه شکلونه کله یو شانی کله شکلونه بدل خوی نه خو خامخا بدل یو نیک سړی یو بد سړی یو نرم خوی یو بد خوی یو نه مسلمان جوړ شي بل نه کافر جوړ شي
د یو عمر زیات د بل عمر کم. دا د الله نظام. قسم په خدای که د شکلونو کمې وسره او خیم دته ده چې په شکلونو یو شانم پیدا کولی شم. مرغو ته ګوره، ماشو ته ګوره، میګو ته ګوره، دا هم ښایي چې داسې هم کولی شم او داسې هم کولی شم چې شکلونه جدا جدا پیدا کړم او داسې هم کولی شم چې صرف لونه به وي او زوی به ني او داسې هم کولی شم چې زامن به وي او لور به ني او داسې هم کولی شم چې لونه به زیاتې زامن به کمي او داسې هم کولی زامن به زیاتې لونه به کمي او داسې هم کولی شم چې ډېر بچي ورکم او په یو ساعت یې واده او داسې هم کولی شم چې یو بچی ورکم او د هغه نه وله بله نسل پیدا کړم. کولی شي الله که نه شي کولی؟ سوئی دا ایسے بیسا اتفاقی پیدا دی. اتفاقی بچیا چې اتفاقی پیدا کړي د خپې چتم په اوږو کې پیدا نشوي، دا لاسونه چتم په دې املا کې پیدا نشو، دا سترګې چتم په دې سټ کې پیدا نشوي، دا غوږونه چتم په دا کونډو کې پیدا نشو. الله غ ذات ته اتفاقی نشتا. واو میخ او ګډ او چیلې جامې نشي چولې، پرتوګ نشي چولې، د حیا د حفاظت لپاره ول خدای لکه پیدا کړی ده. انسان له د حیا زین خدای کم ځای پیدا کړی دی، کم ځای پیدا کړی دی چې ستا حیا محفوظ وي لږه نه ډېر، او د وجود هغه اندامونه چې هغه ډېر زیات حساس دي لکه هغه نری رګ سپینل کارډ، دا تاسو شارک چې ورته وایي دا ډېر حساس دی، د انسان ژوند دی پې هغې له څونه کلکې کلکې د ملا مهرې ورکړي دي په هډوکو کې دننه چې دته نقصان ونه رسي. او زړه او اینا دا د انسان هغه اندامونه دي او پړپوس چې ډېر نازک دي او ډېر قیمتي دي، هغې له د پختۍ غوندې غرونه ورکړي دي چې دا په پښتو کې بند دي چې دې له زور ورنشي. الله نظام ته نه ګوري، اتفاقي پیدا شو. دلته پوزه پیدا را، دلته سترګې پیدا دي او دلته کې جبه پیدا ده. دلته دله پیدا کړل. ولې دلته پیدا کړل؟ دا ګیلاس راکړه ته چې اوبه څکې اوبه په ګیلاس کې چې ته کله اوبه څکې ګوره ورته د دې فایده درته ښیي. بس ګیلاس کې چې ته کله اوبه څکې دقسې اوبه والې نو داسې ځان ته ونیسې نو په دې سترګو درته پته ولګي چې لوښی خیرن دی او که دا پاک دی او اوبه خیرنې دي که اوبه پاکې دي. دقه سترګو سره ماته سترګو دلته فایده ده، په دې نورې فایدې هم شته، خو دلته یې غټه فایده دا ده چې ماته بې دا لوښي ښکاره شي. نو چې لوښي خیرني نو زه ملکه نیازلي واله ماله پکې دغه راکړه خبره کړه دا واله دا لوښي خیرن دی، اوبه خیرنې دي نورې راله راته. او چې پاکې وي که نه ګوره په سترګو پته ولګېده نو بیا زه داسې لږې روچت یې کړم. نو چې روچت یې کړم نو الله پوزه پیدا کړې ده. دا پوزه بیا له لیباټري ده. دلته ما ته پته ولګي چې د اوبو کې څه بدبویي شته او که پکې نشته. اوبه په واحد په دنیا کې هغه شی دی چې نه خپل رنګ لري، نه خپل خوند لري، نه خپل بوی لري. بل رنګ قبلی ار یو چې پکې اچي، بل بوی قبلی ار بوی چې پکې اچي، بل خوند قبلی ار خوند چې پکې اچي. چې نږدې کې نو په پوزه ما ته پته ولګي ګوره چې دا بوی پکې شته که نشته. هلکه سپینې خو دي خو بوی دی پکې واله دا لرې کوه پاکې اوبه راواله. او که بوی پکې نه نو بیا په جبه ورنږدې کما نو په خوله کې جبه کې بله لیباټري پرته ده، هلته ما ته پته ولګي چې خوږې دي که ترخې دي. نو که ترخې وي نو ټوک ټوک نارې کم هلکه لرې که دا اوبه ترخې دي نسکم نورې راواله، او که نه ترخې ني نو وردنې کم. نو ګوره د انسان د وجود دپاره څو څیزونه دلته خدای کېښودل؟ څوارو درې څیزونه شو. په سترګو د ترنګ معلوم شي خیرن دی که نه، په پوزه بوی معلوم شي چې څښا بوی پکې شته که نشته، او په سکه د تېرېدو نه مخکې جبه ده. په جبه د تېرېدو نه مخکې ده چې ما ته هسې نه که دا جبه نه وي نو بیا به ما ورلوډ او کیدي شي زهر پکې بیا به مې څه کول. په دې جبه پته ولګي چې زهر پکې شته او که پکې نشته. نو که دا خو جبه د شاته وه نو ځان سره به د هر وخت ماشوم ګرځو بچې ته راشه د ما په دې جبې ته دا ګیلاس ونیسه لږ یو څه کمه چې خوږې دي که ترخې دي. او که سترګې دې په دا سټ کې وي نو ماشوم له به دې بیا ځان سره به دې بچې ګرځاو چې راشه بچې دا ګیلاس مې دې سټ ته ونیسه دې سترګو ته چې ورته وګورم چې سپینې دي او که شنې دي. او که پوزه دې په دا خېټه کې وه نو دا شرم به دې ډېر و چې د بوی دپاره به ډېر وخت لمنې چتول او پوزې ته به دې ګیلاس کېږم دا به دې بل شرم.
وایه کنه اوس د اتفاقی پیدا کیږي که الله پیدا کړی دی الله پیدا کړی خالق الله ته خو یو پوټینه غوندې د ماشومان د کاغذ نه جز جوړ کی جز مونږ چې واړو مونږ به د کاغذ نه جزونه جوړل او دیکه به مو ورکړه او به بره لاړ او را پرېوت نو ته خو یو رکوټې جز بې لاسو نشې جوړولی دا دونه کائنات هسې بې څه جوړ شو یو پتنګ او د 10 روپو د 20 روپو یو پتنګ دا خو ته بغیر کاریګره نشې جوړولی دومره اسمانونه بې کاریګره جوړ شو ځمکې ته وګوره او د اسمان ته وګوره اسمان چې الله پیدا کړ الله وی بغیر عمد ترونها ستن پکې شته نشته دومره لوی کائنات والا اسمان ستن نشته پکې رنګ چې خدای ورکړی دی چې کوټه جوړه کم چې رنګ ورکم نو بیا واپسې کال کې رنګ ورکوم د الله دا رنګ نه زړېږي او بیا او څونه ښکلی دی چې دا باران وشي او د اسمان ته وګوره او د الله د انور ته وګوره څومره په تیزۍ د انور روان دی څومره سپیډ کې روان دی د انور څومره په تیزۍ روان دی او د خپل ځای نه پوټې فرق نشي کولی لږ غوندې معمولي هم نشي لقېدی دا انسان الله پیدا کړه د مور په ګېډه کې یو ځای کې مې بیان کوم په دې آیت مې بیان وکړ چې وإن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب الله وی کستا په دې کې شکی چې زه به د قبر نه څنګه واپس ساتم نو دې ته سوچ کوه انا خلقناکم من تراب د خاورې نه مې پیدا کړل نو چې تا د خاورې نه پیدا کولی شم نو واپس ته نشم جمدی کولی ثم من نطفة بیا د نطفې نه ثم من علقة دا نطفې نه بیا د وینې ټوټه جوړه شي ثم من مضغة بیا ته د غوښې ټوټه جوړه شي څلوېښت ورځې نبي علیه السلام فرمایي د وینې نطفه ده بیا څلوېښت ورځې بیا علقه څلوېښت ورځې نطفه ده څلوېښت ورځې علقه ده څلوېښت ورځې د غوښې ټوکړه ده مخلقه وغیر مخلقه نو بعضې ضایع شي او بعضې کې الله 120 دن شپږ شلې ورځې پس سا ور واچوي نو چې شا پکې ور واچوي نو بیا د الله په نظام د مور په ګېډه کې وي لنبين لكم ونقر في الارحام ما نشاء الى اجل مسمى الله وی دام زما خوخه ده چې د مور په ګېډه کې 4 میاشتې ساتم 15 ساتم 6 ساتم 9 ساتم 8 ساتم 9 ساتم 10 ساتم الته ولا رب العالمین خپل رزق ورکوي بندوبست ولا کړی ثم نخرجكم طفلا نو بیا د مور نه د ماشوم په شکل کې بار راوباسه په څومره لوی تکنیک دا ماشوم پیدا کېږي پته راته شته په څومره لوی انداز ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا اشدكم ځوان دنه جوړ کم ومنکم من یتوفى ومنکم من يرد الى ارذل العمر لکي لا يعلم بعد علم شيئا څوک په ځوانۍ کې مړ شي څوک بوډا شي نو عقل قوي چې بوډا شو تجربه زیاته شوه نه چې بوډا شو بیا دماغ کار نه کوي ګړې وړې وایي دا آیت مې وی مې نبی علیہ السلام چې 4 ورځې نطفه ده 4 ورځې علقه ده او 4 ورځې د غوښې ټوټه ده او ما وی مې دقه د مور ګېډې ته یو پای پر رسېدلی دی رحم هغې کې دننه پرده ده فی ظلمات په تیارو کې دننه تیاره نو یو سړي بیا هغې د سوالو جواب کو یو ډاکټر صاحب نو ما باندې سوال وکړو ما ته ویل تا چې کومې خبرې وکړې زمونږ د کتاب نه دې وکړې او که د خپل کتاب نه د دیني کتاب نه دې وکړې ما یې دا ما د دیني کتاب نه وکړې ګوره نبي علیه السلام داسې فرمایي بیا ما سره وروستو ناستو هغه وخت سره پتلونه چولې و نه ګیره و نه بریت ما ته وی مولانا صاحب ما خدای نه منم زه د خدای د وجود نه منکر ما خدای نه منم اگر چې ځان ته مسلمان وي په ځان مې څوک نه پیول او خلکو سره باسونه به م کول چې خدای نشته وی نن ستا په دې بیان ما الله ومنه نن ومنه کومې خبرې چې تا مونږ ته وکړې چې 1400 کاله مخکې رسول الله مبارک دا خبرې کړې دي نو دا څیزونه مونږ نن په لیبارټرو معلومو دا څیزونه مونږ په الټراساونډ معلومو بعضې څیزونه مونږ په ایکس ری معلومو او بعضې مونږ په اپریشنونه کوو په هغې معلومو او بعضې په حیواناتو تجربې کوو په هغې معلومو نو 1400 کاله مخکې خو نبي علیه السلام سره نه الټراساونډ مشین و
نه ورسره ایکسرې پلانټو نه لیبارټري وه ورسره او نه په حیواناتو تجربې کړي نه اپریشنونه کړي دي او د دې ارڅ نه خبر چې ارڅ یې دقه ویلي چې دا مونږ په ماشینونو کم معلومیږي دا چې هغه سره یو ذات داسې شته چې هغه ذات د دقه دنه حالاتو نه خبردار دی او هغه خبر کړی دی. غاټ پروفیسر دی نوم یې درته اوس نه علم ځکه مې مخکې یو ټکې ووی دومره غټه ګیرې ده نیم عمر په تبلیغ کې او نیم عمر خلک په کلینیکونو کې ګوري. الله ذات په ملا څوک نه مني. دقه ماشوم ته په یو پایپ د مور په ګېډه کې په یو پایپ باندې خوراک ور روان دی او څنګه ور روان دی د مارونو دغه خوراک چې ورځي دا خو هسې مونږ ته وینه ښکاري لیکن دې کې په لکونو نه په کروڑونو اجزا دي. هغه هلته خدای بیلی هلته بیلی اډوکې د یو شي نه جوړېږي اډوکې سرمن د بل شي نه جوړېږي غوښه د بل شي نه جوړېږي غوښې ته د نورو خوراکونو ضرورت دی. ګرده اینا په سر ویښته د دې ماشوم جوړېږي که نه جوړېږي دا خو پردې نه دي چې پر اواز یې غېښته په پیچکس دې کس کړه یو پرده یو ځای کې بل ځای کې بل ځای کې دغه وینه کې دا ټول اجزا روان دي. سرمن چې د کوم شي نه جوړېږي سرمن له روان دي. غوښه چې د څه نه جوړېږي هلته روان دي غوښه ترې جوړېږي. اینه چې د کوم شي نه جوړېږي هغه اینې له روان دي هلته ترې نه جوړېږي. نوکان چې د کوم شي نه جوړېږي هغه هلته روان دي نوک ته جوړېږي. اډوکې د بل شي نه جوړېږي هغه روان دي اډوکې له ځي. اډوکې کې دننه نلې دی هغې له خپل شی روان دی. په سر یې ویښته دي هغې له خپل شی روان دی. او رښتیا وایي هره پرده په خپل ځای کې جوړېږي که بې ځایه جوړېږي. رګونو ته بیا وګوره الله رګونو ته وګوره رګونو نه علاوه وازګې ته وګوره کلمو ته وګوره سترګو ته وګوره د سترګو تورو ته وګوره سپینو ته وګوره دې رنګونو ته وګوره. دنه د الله نظام یو شیب د دې بینې نه جدا کېږي یو شی ته جوړېږي. دا خشته ماشوم خدای پاک پیدا کی رښتیا وایي د الله دې قدرتونو طاقتونو ته زموږ عقل کار کوي ورسېږي نه نو دقه ټکي له به راځو چې ما قدر الله حق قدره دا الله چې څومره عظمت او شان دی په هغه شان او عظمت مونږ الله نه دی پیژندلی نه دی پیژندلی رب العالمین. الله خو دلته کافر یادوي د کافرو نه ګیله کوي خو په حقیقت کې کافرو خو دومره نه دی پیژندلی چې شته که نشته شریک ولا شته هغې هغه کوي خو مونږ هم د خدای چې کوم قدرت دی په هغه قدرت سوچ نه دی کړی په هغه قدرت مونږ د رب العالمین فکر نه دی کړی. دغه خشته ماشوم اکسیجن ورته روان دی هغه اکسیجن په کاربن ډای اکساید ګیس کې کنورټ کېږي دننه بدلېږي اته واپس راوځي. دا خدای عجیبه نظام. نه میاشتې ماشوم دننه د مور ګېډه کې دی نه جاړي نه خاندي نه متیازې کوي. چې د مور د ګېډې نه بار راووت نو بیا جړام شروع کړي متیازې شروع کړي. که په نهه میاشتې کې پیدا شو که په نهه نیمې په لسو کې چې تر څو راوتي نه که موده پې واوړي اوم چې راوتي دی بار دی به جاړي نو د مدې متیازې کوي. عقل خدا وایي چې نهونه پې موده ور واوړېده نو زه دا متیازې خو دننه شروع کړي ټیم یې پوره دی دا جلا خو یې دننه شروع کړي که نه او مخصوص ټمپریچر ورته خدای برابروي د ماشوم دپاره که ډېرې یخني پې راشي بیا مري او که ډېره ګرمي پې راشي بیا مري. هغه ټمپریچر خدای پوره کوي. اوړي کې په سخته ګرمۍ کې هم دا نشته چې زنانه ته اے سی ولګوه ګورې دننه به په ماشوم ګرمي زیاته شي او مړ به شي او په سخت ژمي کې هم دا نشته چې د ښځې ته هیټر ولګوه ګورې ماشوم باندې به یخني زیاته شي ګرمي به کمه شي ماشوم به مړ شي. که سخته یخني واورې او ګلی دي او که اور په شکال دی ماشوم له به هغه د مور ګېډې رحم ته خامخا الله د هغې مناسب ګرمي او یخني وررسوي. دا کار څوک کوي جواب را کوي الله رب العالمین. دا الله ډېر لوی عظمت دی زمارو. یو ساعت سره چې غواړي پس دنیا به روانه کي قیامت به راشي اذا السماء انفطرت دا به ختم شي دریابونه به دې لوخاله شي لوخاله ختم دا غرونه به دې داسې شي کالعهن المنفوش لکه وړی چې الوزي دا به ختم شي دا انوار او سپومې به ډکړې ډکړې به شي دا ځمکه به ختمه شي ټوټې ټوټې به شي دا د الله پاک کړیږي پې نه الله. انما قولنا لامر اذا نقول له كن فيكون. الله وی زما خبره چې زم شنو کېږي به دمو پکې نه دا د الله لوی قدرت دی. بلش په خو بیا زلزله ولید کنه
دا را روانی دي یو 150 میل لاندې وه بل ځل څومره لرې وه 300 میل لاندې وه یو ډقې ورکې سپنې یو چقې ورکې سپنې او که ستا دې زوی له یو چق ورکه نو سهار به د شپې پاسې نو د شپې اوده کېږي نو اوده به یو ساعت چې را پاسې مړ به پروت دی بابا خو نه پاسي وړقه وه وړقه وی بابا خو مې مړ دی هلکه شبري داسې که نه ري شي خیر نو ګورې زمونږ د هر څه د الله په قبضه قدرت کې او د الله ډېر لوی طاقت او قدرت دی مونږ به الله په دې پېژنو زمونږ عقل خو نور کار نه کوي نبي علیه السلام مبارک چې به کله پېشمني پاسې د ستورو اسمانونو ته به یې کتل او دې انور ته نو څه به یې ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآیات لأولی الالباب د انور ورځ نیمه چې بدلیږي را بدلیږي او د انور او سپومې او د کائنات دا د عقلمندو دپاره د خدای د قدرت غټې غټې نښې دي مونږ به په دقې پېژنو په دې به پېژنو نو کافرو ته الله یو ګیله کوي وما قدر الله حق قدره کافرانو تاسو د الله د خپل شان مطابق نه دی پېژندل تاسو خو په د مخلوق ګمان کوئ چې مخلوق ښځه غواړي نو خدای لم ښځه شته مخلوق لونه غواړي نو خدای لم لونه شته مخلوق بچي غواړي نو خدای لم بچي شته مخلوق ناجوړه کېږي نو خدای هم ناجوړه کېږي مخلوق فاني کېږي نو خدای هم فاني کېږي مخلوق کله عاجزه شي نو خدای نه والارض جميعا قبضته يوم القيامه واذا قیامت پر ورځ به ځمکه په دقه لاس کې نیولي والسماوات مطویات بیمینه او په دقه لاس کې به د اوه اسمانونه راغونډ کړي به سبحانه وتعالى عما يشركون الله د هر عیب نه پاک دی ګوره هیڅ عیب پکې نشته الله د مخلوق په شان نه دی نه ښځې ته محتاج نه خواهش ته محتاج نه بچي ته محتاج نه دوی ته محتاج نه انسان ته محتاج نه خوب ته محتاج نه ستړي کېږي نه اوږې کېږي نه پې لوږه راځي او نه الله له خوب راځي او نه چاته حاجت شته دی سبحانه دا عیب نه پاک وتعالى عما يشركون دا مشرکان چې کوم څیزونه الله سره شریکوي دا خدای سره نه دي برابر الله ډېر لوی دی نو مونږ د الله عظمت د الله عظمت په څنګه کوو مونږ به الله اکبر به وایو مونږ به سبحان الله وایو مونږ به الحمدلله وایو مونږ به لا اله الا الله وایو مونږ به لا حول ولا قوة الا بالله وایو دا الله د عظمت کلمات دي اب وایي دا ځان له مقرر کې لا اله الا الله چې د عبادت لایق به د الله د ذات نه بل څوک نشته عبادت به هغه ذات ته کې چې هغه دقه عظمت لري بل څوک عظمت نه لري سبحان الله به وایي چې الله د هر عیب نه پاک دی الحمدلله به وایي چې څومره ښکلي صفتونه دي ټول د الله دي الله اکبر به وایي چې الله لوی دی لا حول ولا قوة الا بالله به وایي دا ټول خشته الله علمان ښکلې معنی لري لا اله الا الله وحده لا شریک له الله یو دی شریک نه لري له الملک بادشاہی الله لرا وله الحمد صفتونه هم د الله دي وهو يحيي ويميت جمع دي کولم الله کوي مړه کولم الله کوي وهو على كل شيء قدير پاسیز باندې طاقت لري نو دا الفاظ لږ د خپلو جماعتونو د علماو د امامانو نه لږ یاد کړئ او لگا معنی ته یاده کې مونږ صرف جمعات ته بس مانځل لاړ شو منډه کې وو د علماو نه مونږ څه فایده وانه غشته جمعات د تدا زکای د کسړی چې شاتو یا څل کسړی چې د سرو مچو په کبین باندې ناشتي منډه ترلې ته وای او جمعات داسې سړی تخکاری لکه چې بس دا یو د بیګار ځای دی حاجی تانا ته کوم ته منډه وې جبلی نو حاصل د خبره د دې زمارونو چې د علماو نه فائدې والے دا ما چې کوم تسبیحات د توخول دا تسبیحات لږ زده کې تاسو له ان شاء الله ټول له دردي او د دې په معنا د خپل علماو نه ځان پوي کې او دا وایي چې الله په خوشاله شي قسم دې مونږ الله ډېر خپه کړی الله هم ډېر خپه کړی دی په کار کې مونږ الله خوشاله کو نو د خوشالولو په ځای مونږ ګناه کوو مونږ نورم خپه کوو نو په دې اورادو باندې الله خوشالېږي او اصل الله په قبضه قدرت کې دی الله دې زموږ ناراضي شي دعا وکړئ رب العالمین ته زموږ ناراضي شي خدای ته مو د ډېر لوی طاقت مالک الله د ډېر لوی قدرت مالک الله ټول کائنات ستا په قبضه قدرت کې دي الله زموږ سټو کې ستا په قبضه قدرت کې زموږ بچي او زموږ مالونه زموږ عزت ذلت ارس ستا په قبضه قدرت کې دي خدایا
په شریکه دنه دا سوال کو چې زموږ ایمان نصیب کا خدای موږ د کفر او د شرک نه وساته یا الله ستا بچی زموږ ستا په طاقت او په قدرت کې دی الله زموږ بچی کامیاب او صالحان کا دیندار کا خدایا او کله چا بچی ني الله تعالی بچی ورکا کله چا زامن ني الله تعالی زامن ورکا یا الله زموږ صحت او زمون وجود ستا په قبضه قدرت کړي نو الله که څوک بیماران دي ته ول روغ صحت ورکا الله تعالی شفا ورکا الہ العالمین چې څوک زمون زونه د ټول مسلمانانو ستا په لاس کې دي الله نو چې څوک په څه قسمه ټینشن کې او پریشانۍ کې مبتلا دي خدای د هغې نه په خوشحالو خلاص کا یا الله زمون ښځې زمون لونه ستا په لاس کې دي نو خدای ته پې د حیا څادر ورخور کا یا الله زمون وجود ستا په لاس کې دی نو خدای ته روغ صحتونه مونږ له راکا الہ العالمین جنتونه ستا په لاس کې دي دوزخونه ستا په لاس کې دي نو خدای خپل جنتونه راکا او د خپلو دوزخونو نه امان راکا الله عذابونه ستا په لاس کې دي او امن هم ستا په لاس کې دی الله د عذابونو نه مو ساته امن او امان راکا خدای څومره دوستان چې دلته راغلي دي بعضې ملګري زموږ د ډېر لرې لرې ځای نه راځي الله په یو قدم وله اجر ورکړي الله د دوی حاجتونو مقاصد یې پوره کړي خدای موږ د دنیا او د آخرت د عذابونو نه د فتنو نه په امن او امان کې وساتي د بغضیانو بغضونو شریانو د شر نه مو ساتي د سازشیانو سکیمونو سازشیانو او د سکیمرانو د سکیمونو نه مو ساتي الله زمونږ په ژبه زمونږ په لاسونو خپل عبادات جاری کړي او خدای مونږ ټول د بیت الله حج له بوتلی کې او د نبي علیه السلام د مدینې منورې زیارت له بوتلی کې او بعضې دوستانو څه دعاګانې غوښتې دي نو په اخلاص ورته دعا وکړئ چې رب العالمین هغه دعاګانې وله قبولې کړي بعضې ملګري په سعودي کې دي او موږ سره ډېر د محبت او د مینې اظهار کوي څوک ټلیفون کوي څوک رابطې کوي او ډېر پکې وایي چې موږ له دعا وغواړئ الله دعاګانې وله قبولې کړي حاجتونه یې پوره کړي ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين برحمتك يا ارحم الراحمين